د دې اوټ په وجه باندې په باجوړ کې ډیره زیاته غټه لانجه وشوله چې دا اوټ دی او دا اوټ نه دی، یو کس پکې ژوند هم د لاسه وبېلو. فاینل میچ ډیر زیات په ګڼ تعداد او په ګڼ شمېر سره خلک راغلي، سټیډیم بالکل ډک و د تماشایان نه. امپایر ته فیصله لاړه، امپایر په دې باندې اوټ ورکو. یقینا که تاسو هم ګورئ زمونږ د کرکټ د معمولی نالج مطابق دا ښه کلیر کټ صفا اوټ دی. د باندې امپایر اوټ ورکړی او د امپایر فیصله همیشه لپاره آخري فیصله وي، دې کې نور هیڅ خبره نه کیږي. خو ناپوهه خلک کله چې سیاست په کرکټ کې رادن نشي کنه او سیاست راشي کرکټ ته، که هر یو سپورت کې سیاست رادن نشو نه بیا هغه سپورتس کامیابیږي، نه بیا هغه د فلاحي کار کامیابیږي. خو سیاست دومره یو ګنده سیس زمونږ د خلکو د سیاست نه جوړ کړی دی کنه چې یقین وکړئ نن د دې په وجه باندې یو کس ژوند وبېلو. دوه ټیمان فاینل ته وتلي، د یو سایډ نه ګلظفر نومې چې کوم ایکس ایم ال ای دی د باجوړ د یو د هغه ټیمو، یو پکې بل سایډ ته د شهید ریحان زیب چې کوم روډ دی مبارک زیب د هغه ټیمو، هغه دواړه فاینل کې لګیا او ګلظفر ټیم دغه بیټینګ کاوه د هغې یو بیټسمن چې امپایر په دغه باندې اوټ ورکو. امپایر بالکل صحیح فیصله کړې ده او ټوټل خلک چې څومره هم د کرکټ لږ معمولی شان ایکسپرټ دی او لږ کرکټ یې کتلی هغه ټول په دې باندې اوټ ورکړی دی. خو بیا چونکې بوډاګي دغه اوټ نه ونو، ګلظفر اوټ نه ونو، یا د ګلظفر چې کوم ټیم دی هغه اوټ نه ونو، هلته کې یو قسم له لانجه جوړه شوه. د دې نه هټ کر که تاسو کتلي په ګراونډ کې نن دغه ناربازي کېدله چې مبارک زیب ته پکې لوټه ویلې کېدله او بل ته پکې یو څه ویلې کېدل، دغه مختلف قسم اوازونه شروع. کمیټیټر هم دا خبره بار بار کوله چې سیاسي نارو نه ځان وساتئ، دا یو سپورتس گیم دی او دا یو سپورتس میله دلته کې خلک راټول شوي د سپورتس لپاره، کرکټ لپاره، د امن لپاره. اسې دا نوم مه بدناموئ. ګوره په دې کې ټولو باجوړیانو ته بالکل ګناه نشته دی، په دې کې ټول باجوړیان بدنام نه دي، خو دا سیاست نه دی. د دې په وجه باندې زمونږ د باجوړ دومره ډیر زیات بدنام شو، یقین وکړئ چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. او د دې سیاست په وجه باندې ډیر داسې ناخوشګوارې واقعګانې په باجوړ کې مخې ته رالي. ښه چې چلو امپایر اوټ ورکو کله، نو بیا هلته کې چې کوم د 804 والا ټیم دی، مطلب د ګلظفر چې کوم ټیم دی، د پی ټي آی چې کوم ټیم دی، نو هغه د اوټ نه ونو. چې هلته کې اوټ نه منو، لانجه جوړه شوه. لانجې په وجه باندې کورسۍ وروره د په هوا کې بادېدلې په یو بال باندې او دا کورسۍ په هوا کې روانې. نو یو کس پکې هلته و چې اوس پته نه لګي چې د هغه ژوند د لاسه څه د وجې بېل دی، د هغو د کور په خلکو په زړه باندې به څه تېرېږي. دې خبرې ته تاسو چېرته سوچ کړی دی چې د کرکټ د وجې ډیره زیاته د افسوس خبره چې کرکټ د وجې یو ژوند موږ وبېلو. خلک وایي چې د باندې دوره راله د زړه د هغه د وجې دې ته دغه مسله راله، خو که هر څه هم کاز او وجه دغه جوړه شوله چې په کرکټ کې لانجه وشوله. کلیر کټ صفا اوټ او هغه چې کوم دی امپایر آخري فیصله کړې. تاسو چې دومره پوهېږئ نه نو بیا کرکټ یې څه لا کوئ چې د امپایر فیصله آخري فیصله چې امپایر اوټ ورکو، تړ امپایر ته ډیسیژن لاړی، ښه کیمرې هر څه کلیر کټ اوټ ورکړی دی، نو بیا د هغې نه بعد تاسو په دې کې څه مې توت وکوئ چې میچ نشئ ګټلی، نو بیا یې مه کوئ. ګوره ټیک ده که امپایر په دې کې غلط هم وي، یقینا چې امپایر ډېرې زیاتې غلطې فیصلې په ځینې ټایم کې وکړي، خو چې ټول خلک لګیا دی 90% خلک لګیا دی چې اوټ دی اوټ دی. آی سی سی ته دا شیز ولېږئ، هغه هم په دې باندې اوټ ورکوي. که چېرته کې دا امپایر غلطه فیصله هم کړي، خو امپایر چې فیصله وکړه نو په دې کې بیا اونچ نیچ نه کېږي. تاسو خو سیاسي خلک یاستئ، تاسو خو باشعوره خلک یاستئ، تاسو خو پوهېږئ په دې خبرو باندې، او ستاسو سایډ نه دومره د بدنظمۍ مظاهره کېږي، دومره د کم عقلتیا مظاهره کېږي چې یقین وکړه تاسو به زموږ دپاره سیاست کوئ، تاسو به زموږ وطن کنټرولوئ، تاسو به زموږ دا وطن راټولوئ، دا ستاسو سیاست دی. بیا خو د باجوړ یو مشر ټاکلی شوی د ګلظفر صاحب، نو ته د خپل خلک پوهېږه، خو بهرحال ته به خپله راپاڅېږي چې یاره اوټ نه دی. ده ډېر زیاته د افسوس خبره ده، ډېر زیات د شرم یو مقام دی چې سیاست زموږ باجوړ مکمل طور باندې ډوب کو او ویې خوړو. د دې دوو کسانو د وجې ټول باجوړ هغه دی بدنام شو، خو ټول باجوړ قطعا داسې نه دی، صرف دغه سپیسیفیک خلک دي چې هغه ټول باجوړ وشرماو.